زما سکي باندې رسولۍ دانه وه هغه نه ښه کېدله په خوله به وینه راتله ای سره نه ټیک کېدله دا مې درېیم هفته ده چې مولي صاحب له بار بار راځم هغه هم زما څلور بیمارۍ دي یو زما بلډ پریشر او یو به ما له جړا راته زما چې څومره خپلوان او رشته داران دي زما څومره دوستان دي هغه ټولو ته پته ده چې ما له به په نه خبره باندې جړا راتله ډېر زیات به مې ژړل او بلډ پریشر به مې ډېر زیات خو څلور بیماره وي زما بلډ پریشر مې الحمدلله بالکل صحیح دی جړا مې الحمدلله بالکل ټیک شوې ده خوب مې نیم په نیمه ټیک شوی دی او د خپو درد معمولي پاتې دی دغه دوه بیمارۍ نیمې ښې شوي دي او دا دوه بیمارۍ بالکل الحمدلله ښې شوي دي د خدای نه شکر ادا کوم او ډېر علاجونه ما کړي ما د ډاکټرانو نه ډېر زیات علاج کړی و هغې هېڅ پیدا نه وکړي یو مسعود رحمان صاحب چې کوم دی د هغه نه مې علاج کړی و هغه سرلږه ګزارش شوي وه چې هغه یو زبردست ډاکټر دی په سنت طریقه هم برابر دی غریبانانو نه د علماو نه د قاریانو نه فیس نه اخلي 500 روپۍ فیس یې دی دوایي لږه لیکي او ټسټونه بسټونه بې ضرورته په چا باندې نه کوي هغې سمې لږه ګزارش شوي او نور اسحاق خټک او عصمت الله خټک او ډېر ډاکټرانو نه ما علاج کړی و د هغې څه زما څه پیدا نه شوې د مولوي صاحب علاج سره مې ډېر ښه پیدا وشوله موږ هر چا ته دا خبره کوو چې دلته راځئ علاج لپاره او ډېر ماران تاسو به وینئ چې هغه ښه شوي دي او زه خو الحمدلله ښه شوی یم خو نورو خلکو ته هم دا ده نورو خلکو ته هم دا وایم چې دلته راځئ د علاج لپاره خو یو مهرباني کوئ چې په ترتیب سره په نمبر سره ګزاره مولوي صاحب څخه کوئ چې کومه خبره باندې مولوي صاحب خفه کېږي هغه مه کوئ او انشاءالله چې دا هر چا دلته علاج کېږي ډېر بیماران دلته ښه شوي زه خو بالکل جوړ شوی یم الحمدلله او دام وایي که نه مولوي صاحب له دعوت هم ورکوم او مولوي صاحب له دعوت څه مولوي صاحب له زه ورکوم ما یو خواهش وکړو که هغه تاسو قبول کړئ تا ته ما یو پټکی در په سرګاو دا قوله لونګی مومندو کې چې کوم افسر راځي یا مېلمه راځي یا چا خاص مېلمه نو هغه ته پټکی په سر کوي ما زامنو ته ویل ما پټکی وللم وایي چې تا هغه څه مشوره وکړه مولوي صاحب سره نو که دا د سر سیز را راکړي بله پیره راشم پټکی راوړم دلته د خلکو مخکې در په سر کوم څنګه دا د مومندو د رسم رواج دا قوله نور نیم ملک او نیم مولا نو دا نه پر د سر د رئیس پټکی صحیح ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ناګمان اوسېدونکی یم زما دا درېیم ځل دی چې راځم خیبر میډیکل کې ډاکټر له ځم امیر بلال نامې ده هغه راته وویل چې څه دي داسې وخوړل چې دی زه دې داسې غوښه وکړه یکدم زما را څلورم کال دی 3 اپریشنه مې کړي دا یو سایډ مې اوس هم کولو دی څه بیماري وه دی څه نوم و زما سکي باندې رسولۍ دانه وه هغه نه ښه کېدله په خوله به وینه راتله ای سره نه ټیک کېدله دا مې درېیم هفته ده چې مولي صاحب له بار بار راځم اوس سیټ یم کم ځای د علاجونه کړي دي نه مخکې ښه ډاکټرانو له تللی یم دې ډاکټر رانه 30-35 لاک روپۍ واخیستې 3 اپریشنه مې وکړل نه ښه کېدم او دلته څو پېره راغلی دا مې درېیم ځل دی ښه شوی او شکر الحمدلله څه پیغام ورکړې نورو خلکو ته ټولو مسلمانانو ته ویم چې راځئ د الله په نیت مولي صاحب له او الله به شفا درکوي ډاکټر ته څه ډاکټر ته هم دا وینا غواړم چې بس پیسو کې خلکو سره 8 روپۍ ګزاره نه کوي دلته مولي صاحب له څوک 10 روپۍ نه ورکوي ماشاءالله